نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمند مسلمانانو مونږ به ان شاء الله تعالی نن د فلسطین متعلق دا یو څو خبرې کوو. فلسطین کې چې په مسلمانانو باندې کوم ظلمونه شروع دي او دا ظلمونه انتها ته رسیدلي دي، دا ظالم قوم چې اسرائیل دی، دا اسرائیل په مسلمان بنده باندې نن ظلمونه کوي. دا داسې ظالم قوم دی چې د پیغمبران وژلي دي، پیغمبران یې قتل کړي دي او د پیغمبرانو تکذیب یې کړی. نن دا ظالمانه قوم په فلسطین باندې حملې کوي، بمباري په فلسطین باندې کوي او د مسلمانانو واړه واړه بچي په هغې کې شهیدان کیږي، زنانه پکې شهیدانې کیږي، نوجوانان ټول هغه شهیدان شو. نن د فلسطین په ملک باندې هغې اوبو پسې جاړي، اوبه نشته، یعنې د خوراک څه شته نه. نن مونږ ټول اسلامي ملکونه چې کوم دي دا چویو، هر مسلمان بندله هغه دا پکار دی، لازم دی چې ته د مسلمان مدد نشي کولی، نو خوراکا مثال په طور د هغې دپاره اوبه وغیره د هغه انتظام خو کولی شي. خو نن هر سړی چې کوم دی دا چپ دی. نن چې ته چپ یاد ساته، سبا به په تا باندې دغه قوم اسرائیل کوم غیر قومونه دي، سبا به په تا باندې حمله وکړي چې ته نن غږ نه کې بل باندې به حمله وکړي. یاد ساته مسلمان چې نن مغلوبه دی، کافر پې غالبه دی، د هغې اصل وجه دا ده چې مسلمان کې اتفاق نشته، اتفاق غون مسلمانانو کې او دغه مسلمانان د دغه غیر مقابله وکړي. نن په زمان پروا نشته، نن ستام پروا نشته. دا ولې دغه بچي په وینو باندې لت پت پراته دي، خو ستا بچي ستا په مخامخ باندې په وینو کې لت پت پروت شو، ځکه تا سره د هغې احساس نشته. ګورې د هغې احساس کله چې په تا باندې راله، په تا باندې راشي، بیا به د هغه خلکو احساس تاده کېږي. نن یو زنانه د فلسطین زنانه د هغې 15 واړه بچي هغه هلته کې شهیدان شو. نن مسلمان چې کوم دی دا خاموشه روان دی. یاد ساته یو مسلمان به په بل مسلمان باندې حق داري چې دی به د مظلوم ګورې سږي دا مدد کی. یو مسلمان دا به د بل مسلمان مدد کی، او چې کله یو مسلمان ته بل څوک ضرر رسی نو نور مسلمانان به د هغه مدد کی. حدیث مبارک کې را دی، د بخاري شریف روایت دی، برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه مبارک فرمای رسول الله مبارک مونږ ته اووه شیزونو حکم وکړو، په هغه اووه شیزونو کې یو شیز داري د الله رسول فرمای ونصر المظلوم، د مظلوم مدد وکړي. ګورې نن فلسطین عوام مظلومان دي، د دغه مظلوم قوم د پاره به ته اواز اوچتې، اواز اوچتولی شي که نه، ته مالی امداد کولی شي که نه، چې بدني نشي کولی مالی امداد به لازمان ته کې. او حدیث ته بخاري شریف دی، انس رضی الله تعالی عنه مبارک فرمای رسول الله مبارک کو فرمایل انصر اخاک ظالما او مظلوما. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایل ته د خپل ورور مدد کوه، کو هغه ظالم وي کو هغه مظلوم وي. صحابه کرامو تپوس وکړو د الله رسوله مونږ خو د مظلوم مدد کو، خو د ظالم مدد به څنګه وکړو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمیل تاخذ فوق یدیه. نبی علیه السلام مبارک فرمایل چې د ظالم لاس ونیسه او د ظلم نه منې که، دا د هغه سره مدد کول دی. یو حدیث مبارک کې راځي، دا مسلم شریف حدیث دی، رسول الله مبارک صحابو ته وفرمیل پکار ده چې سړی د خپل ورور مدد وکړي، کو هغه ظالم وي کو هغه مظلوم وي. کو چېرته هغه ظالم وي نو هغه د ظلم نه منې کړي، ځکه دا د هغه سره مدد کول دی. او کو مظلوم وي نو دا مظلوم امداد دی وکړي، ځکه دا مظلوم دی د ظالم د پنجې نه خلاص کړي. نن مظلوم قوم دا فلسطین دی. نو اوس مونږ تمام اسلامي کوم ملکونه دي هغې له پکار داري چې دغه مسلمانان د فلسطین مسلمانانو سره امداد وکړي د غیرو په مقابل کې. او حدیث مبارک کې راځي رسول الله مبارک فرمای څوک چې د مصیبت زده کس او د کمزوري سړي هغه فریاد واوري، دی به ورسره مدد وکړي. دی چې مدد وکړي نو یاد ساته الله جل جلاله به د دپاره اویا درې اویا بخششونه لیکي، او په دې کې به یو بخشش هغه د دنیا د ټولو کارونو اصلاح وي، او دوه اویا بخششونه د ورځ د قیامت باندې وه د دې انسان درجات بلند دي. نن مونږ چپ ناست یو، نن مونږ خاموش ناست یو، نن
خلک چې کم دی ځان شرمولې په کرکټونو پسې لګیا دی هغه کرکټونه کې نن خلک کې جوړاګانو ډمانو پسې هغه اخته دي روان دي نن د فلسطین کم مظلومان خلک دي د هغې تپوس نشته یاد ساته دا را روان هم پتا باندې را سبا چې پتا باندې را چې بیا به راته پته ولګي نو یاد به ساتې چې د چا دړوان دی چې د مظلوم سره ظلم کېږي او د ده د منې کولو قدرت وي خو دې یې نه منې کې په داسې خلکو باندې د الله لعنت راورېږي داسې خلکو باندې د الله جل جلاله لعنت راورېږي دغه وجه ده چې د چا د ظلم منې کولو قدرت نه وي نو هغه دې د مظلوم تماشه بیا نه کوي تاسو تماشو ته ولاړې نو بیا به د مظلوم تماشه نه کوي بلکې د دې ځای نه لرې شئ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي